सूरह अल-इंशिराह बयान द मकाम द रसूल पाक थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बया तसली दा कि यौ तकलीफ सर अल्लाह दो राहतुन दरकई यौ तकलीफ सर सो राहत दुआ जका यौ ते मख की तेर शे वर पसी बया रासी यानी दा तकलीफ जकरे چې دینه مخ کې نور زکه او تا فیل کو یعنی دا تکلیف سړی ته کله محسوسي چې مخ کې نه نو چې راشي په لوګ سړی ته کله محسوسي چې مخ کې موړ وي اگر ټول مړوږي هغه ته نه محسوسي بیا خو روان په تکلیف کې نه صحیح شو مونږ له لندو به اصل باندې شي پښتو کې بس په مسله ها چې لندو به سلام دي نو سړی په تکلیف نه تکلیف باغ سره سو کی نه دا سړی باندې راحت وي نو تکلیف راشي نو ورته احساس دي کی سره کی بیا تکلیف کو فار ایور نه دا تکلیف په دنیا کې نشته تر مرګ مرګ وای نه خود ورځ به دو به لس به شل به میاش به کال به حالات کې چینج راځي کنه راځي صحیح نو یو راحت ته مخکې تیر شوی دی یو رسو دی او په اخر صورت کې دا چې کله تر دعوت نه فارغ شي نه عبادت کوي او په دعوت او په دا دعوت نه خوراک والا الله طرف ته بل الخلق چې دعوت نه فارغ شي نه عبادت کوي او په دعوت او عبادت دواړو کې د الله رضا مد نظر ساته دعوت او عبادت دواړو کې علم نشرح لك صدرك آیا نه د پران استماع تا د پارا سینستا پیغمبر اسلام سینه خدای دور او پرانستا چې دا دومره ډیر علوم ول ورکل پنځل سو کالو شو خلک په بیانولو لګیا دي بیان ختمي د قران بیان ختمي د حدیث بیان ختمي او قیامت پورې نه جنت کې بیا د قران وکړه د دې ډیر اسرار خو واته کولایږي د دې اسرار الته کولایږي ځکه اوس خو پته نه چې انسان 12% دماغ کار کوي که 7% نو دا نور دا څه بن پراته دي نو جنت تلاش نو الله به هم کولا چې اوس د قران باندې پوښتنه صحیح شو یو طرف ته خدا چې دوره مې د سینې پرانی صدا دویم څومره مې د سینې پرانی صدا څومره تکالیف چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم باندې رالل کده هغه 1/1 لاکھ یعنی په یو لاکھ کې څو کې یو حصہ په بل چاره شي لیونه وشي سبشي او پیغمبر اسلام دوره لوی سینه وا چې دا ټول اب سے برداشت شو علم نشرح لك صدرك آیا نه د پرانستی مونږه پارا سینستا او ودوانا غلقا اډراب کړه مونږه وزرکا بردنستا الذي غبردن قد زارك ان قد زارك چې ما تکړه وې وشاستا ورفانا لك ذکرک اپور تکړه مونږه ته ذکرستا نو څنګه پور تکړه دې مونږ چې الله نو فورن زين ترازي محمد صلی الله علیه وسلم مونږ لا اله الا الله نو فورن زين ترازي محمد رسول الله بانګ وای اشهد ان لا اله الا الله فورن ورپسې وای واشهد ان محمد عبده ورسوله قرآنی آیت وای واطيعوا الله اطاعت الله کو ورپسې وو واطيعوا الرسول پیغمبر کوي دین له مقام بسې چې د خدای ذکر ورپسې متصل چای د رسول پاک ورفانا لك ذکرک اپور تکڑے مونتان پار ذکرستا او یاستا فإنما غل غسر تاکہ سرا تکلیف سرا یسرا آسانی وی انما غل غسر یسرا تاکہ سرا تکلیف سرا یسرا دیم آسانی فیضا فرغتا پس کرچ تفارش دعوتنا فنصب نو ادرے گا پا عبادت کی وَإِلَىٰ رَبِّكَ اپروردگار پرتا فرغب توجہ کا په دعوت کې په عبادت کې نو بس د پیغمبر دو کارونه یو عبادت ابل دعوت نو د پیغمبر عبادت مثالی وی او دعوت مثالی عبادت مثالی وی او دعوت مثالی نو خلاصه سوره الم نشرح مقام د رسول پاک یوا دریم تسلی رسول پاک تا دعا او دریم دا چې دعوت او عبادت ستاسو دو بنیادی ذمہ داري دي نو دا خالص الله لپاره الحمدلله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقران العظيم لما ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واسكننا تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير حافظا وارحم الراحمين.